نبی علیه الصلاة والسلام د یو غزا نه را روان و، غرمه ټیم شو، صحابه کرام ستړي دي، نبی علیه الصلاة والسلام هم ستړی شو. صحابه کرامو ته وفرمایل ځای لکه ارام وکړئ چې لږ دمه شو، دا غرمه لږ کم شي، بیا به ځو. ټول صحابه کرام داسې ځای په ځای بوټي ستورو ته لاړو، یو ځای وده شو، بل ځای وده شو، ځای په ځای باندې. نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې د کیکړ یو بوټی و، هغې ته یې دا توره ور واچوله او د هغې د لاندې سم لاس ته سترګې ورغلې، وده شو. په دې کې یو کافر و چې وایي کتل چې د مسلمانانو پیغمبر د یو ونې د لاندې وده دی، سر ته یې توره پرته ده او څوک شته دی هم نه یې خواته، وایي راشه دا خو د ټولو نه ښه موکه ده، دا خو غټه موکه ده. راغې د نبي علیه الصلاة والسلام هغه توره یې راواغسته داسې او د تیکې نه یې راویسته، چې د تیکې نه راویسته د نبي علیه السلام سترګې وغړېدې. چې سترګې وغړېدې دا کافر ورته وایي من یمنعک مني، من یمنعک مني، زما نه به دې څوک بچ کوي، اوس تا به اوس زما نه څوک بچ کوي، خواته خو دې څوک شته نه چې اواز ورته وکړي، تش لاس او توره زما په لاس کې ده، من یمنعک مني، اوس به زما نه څوک بچ کوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل الله، څوک مې به درنه بچ کوي؟ الله. چې څنګه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل الله، په هغه رفع راغی، توره یې د لاسه ورتاوه شوه، توره یې د لاس نه ورتاوه شوه. نبی علیه السلام تورې ته لاس کو، چې تورې ته لاس کو که نه، نو کافر ته وایي من یمنعک مني، اوس به تا زما نه څوک بچ کوي، زه خو درنه الله بچ کړم، خو تا به اوس زما نه څوک بچ کوي. کافر ورته وویل وایي ستوره ستا په لاس کې ده چې څه فیصله دې وکړه هغه زما فیصله ده. د نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وایي زما معاف کړې، زما معاف کړې، زه درته هېڅ هم نه وم، ما معاف کړې. چې نبي علیه الصلاة والسلام ورته څنګه وفرمایل ما معاف کړې، هغه وایي د الله پاکه فیصله کلمه راته ووایه، کلمه راته وایه، زه مسلمانېږم، ما خو په تا باندې د قتل اراده کړې وه، توره مې رېستلې وه، ما خو نه پرېښودلې، خو توره چې ستا لاس نه درله نو ته ما ته وایي ما معاف کړې. د مسلمانانو زیات تعداد چې وګورې په هغې زمانه کې هغه د نبي علیه السلام د اخلاقو نه متاثره شوي دي، مسلمانان شوي دي. هغې به چې د یو مسلمان کردار ته وکتل، د هغه اخلاقو ته به یې وکتل، د هغه اعمالو ته به یې وکتل، هغه به په دې شور شو، په دې به د هغه دماغ خلاص شو چې دا رښتینی دین دی، اسلام رښتینی دین دی. وګوره څنګه خلک جوړ کړی دی، په ایمان یې ووایي. داسې به یو کافر وي چې موږ ځان سره وساتو، هغه زموږ نه متاثره شي، ایمان راوړي، هغه چې د مسلمانانو ملکونو ته راشي که نه او واپس لاړ شي، نو هغه په خپل کفر شکر وباسي. ولې الله دې نه کړي که چېرته یو کافر داسې وشي، جومات ته خو یې راتله منع دي، خو که یو کافر د جومات ته راغی واپس ورته چپلې به دې چا وړي، دغه حالت دی. نو دوکه ده، پراډ دی. وجه دا ده چې موږ مسلمانان د پیسو بالکل لانده کاڼه کړي یو، اخلاق یې رانه ختم کړي، حلال او حرام یې رانه ختم کړي ده. صرف او صرف مقصد زمونږ دا دی چې مونږ لږه زیاته کړې پیسې، په هغې کې مونږ بد اخلاقي ورور د ورور سره ولې نه لګي، څه وجه ده؟ دا خو د یوه موره پیدا دي، په یو رحم کې دواړو لتې والي، په یو ګېډه کې دواړو لتې والي دي، د یو مور نه پیدا دي، په یو غېږه کې کلار شوي دي، په یو پینډ یې ډوډۍ خوړلې ده. اوس دا ورور ولې د ورور دښمن دی؟ ولې د هغه د وینو تږی دی؟ څه وجه ده؟ دغه یو له 100 روپو دپاره، د دغې لږو پیسو دپاره تا ډېرې اخیستې دي او ما له دې لږې راکړي دي، ما ډېرې ګټلې دي او تا نه دي ګټلې. رور د رور صرف په پیسو دشمن دی، په جایداد دشمن دی، دا خبرې دې لرې که منځ کې هېڅ هم نشته دی. دا مونږ د مال محبت دې حد ته ورسولو، د مال حرص دې حد ته ورسولو چې رور یې د رور دشمن کو.